قدرمنو هیوادوالو تاسو په دې ورځو کې اورېدلي دي چې د روسیې هیواد د کرونا وایرس په مقابل کې واکسین تطبیق کړي. تقریبا دا روسیه اولنی هیواد دی چې په خپل هیواد کې البته دا راجستر کړی دی، لکن نړیوال علما تر اوسه پورې دا واکسین نه تاییدوي، ځکه چې دوی یوازې لومړۍ مرحله د واکسین تطبیق کړې ده او نور مراحل یې نه دي تطبیق کړي، ځکه چې په لومړۍ مرحله کې یوازې د دې واکسین هغه بې خطري معلومیږي، لکن دا چې واکسین څومره مؤثر دی، د دې هغه معافیت څومره وخت دوام کوي، دا دویم او دریم مراحلو د تطبیق ته یا د ازمایښت ته ضرورت لري. تقریبا په نړۍ کې تر اوسه 150 شاوخوا زیات واکسینونه تر ازمایښت لاندې دي، ځینې په حیواناتو کې دي، ځینې نور خو په انسانانو کې تقریبا 10 هغه واکسینونه چې مستقیما په انسان باندې تطبیق شوي، چې د دې جمله کې دغه ټول هغه نوعیت یې 4 ډولو ته راځي، چې د روغتیا نړیوال سازمان هم په دې رابطه اعلان کړی چې 4 مختلف ډوله واکسینونه تقریبا په چین کې، په امریکې کې، په انګلستان کې، دلته په روسیه، جرمني کې مستقیما په انسانانو باندې د دې واکسین تطبیق لومړني مراحل تکمیل شوي دي، او په ځینې هیواد په امریکا کې تقریبا په 10,000 کسانو باندې یو ډول واکسین، تقریبا دوی لپاره 120,000 کسان ولنټیر کړي چې 4 ډوله مختلف واکسین وازموي. په همدې ډول په انګلستان کې دلته د آکسفورد پوهنتون دی، د امپریال کالج پوهنتون دی چې په مختلف ډول د کرونا واکسینونو باندې کار کوي، چې د دوی هم په 28 د جولای باندې دریم فیز په برازیل کې او په ساوت افریقا کې په خپل انګلستان کې په 10,000 کسانو باندې د دې شروع شو. خو په دې ارتباط باندې روسیه ځان مخکې کړی، یوازې لومړني مراحل تطبیق کړي دي، او د دې هیواد جمهور رئیس په دې باندې مطمئن دی، ځکه چې ولادیمیر پوتین په همدې خاطر باندې د خپل 2 لورګانو چې یو ماریا نومیږي بل کاترینا نومیږي، خو معلومه نه ده چې کومه یوه ده، یو د دې 2 لورګانو ته هم واکسین تطبیق کړی. پوتین ویلي چې په لومړۍ ورځ د واکسین د تطبیق باندې یوې تبه درلوده تر 38 درجو پورې، او د هغې نه وروسته په دویمه ورځ باندې بیا 30 درجو نورمال د حالت ته راغله او بیا تبه نه درلوده. دا ډیر زیات خوشبین دی او وایي چې د دسمبر په آخر کې به تولید شروع کیږي او په اکتوبر کې دوی غواړي چې عمومي ټول هیواد کې د دې واکسین تطبیق وکړي. خو د نړۍ علما ورسره موافق نه دي، WHO ورسره موافق نه دی، په دې خاطر باندې چې دریمه دوره دوی باید تطبیق کړي، د واکسین موثریت معلوم شي او د دومره زیاتو خلکو قرباني کول دفتن بدون د یو لوی ازمایښت نه د دې کار سره دوی موافق نه دي. تقریبا روسیه د روسیې د سرمایه گذارۍ مسول دا یو ډیر لوړ اقدام بولي. په 1950 کال کې دوی چې لومړي ځل باندې یو هوا ته یو سپوږمکۍ ولېږله، هغه د سپوتنیک 1، تر هغې وروسته دوی وایي چې همدغه رقم یو لوی دستاورد اوس موږ لرو چې دوی دغه واکسین بیا د سپوتنیک 2 په نامه سره یاد کړی دی. تقریبا د دیمیتروف چې د دې سرمایه گذارۍ مسول دی وایي چې موږ د 1 میلیارډ دوز واکسین موږ ته اډر را رسېدلی چې موږ به په کال کې یوازې 500 میلیونه دوزه د دې تطبیقوو، او د دغه تولید به د دوی په برازیل کې صورت نیسي. په همدې ډول په فلیپین او په اماراتو کې هم دوی په امتحاني شکل باندې د خپل واکسینونه غواړي چې تطبیق کړي او د هغې هیوادونو د نظر سره یو ځای. خپله پوتین بیا دا موضوع یاده کړې چې موږ په لومړي قدم کې روغتیایي کارکوونکو ته، معلمینو ته او هغه کسان چې تر خطر لاندې دي هغو ته به د دې واکسین تطبیق ورکوو، او د دې واکسین تطبیق هم داوطلبانه دی که هر څوک غواړي چې دا واکسین تطبیق کړي. د بلې خوا نه بیا د انګلستان خارجه وزیر د دوی په خپل مطبوعاتي کنفرانس کې دا موضوع یادوري وکړه چې د روسیې استخباراتي سازمان غواړي چې زموږ د آکسفورد کالج او د انګلستان هیواد د علماو د هغه کشفیات، هغه تحقیقات چې د کرونا وایرس پر رابطه کړي، غواړي چې دغه تحقیقات پټ کړي او د خپل واکسین په خاطر باندې، او امکان لري چې د همدې مطابق بیا نور واکسینونه جوړ کړي. خو موږ به خپل تدابیر، امنیتي تدابیر او خپل هغه ټول تدابیر نیولي دي، دوی نشي کولی چې په دې باندې موږ موافق شو.
په همدې ډول باندې روغتیا نړیوال سازمان هم دا تشویش ښکاره کړی دی که چیرته دغه د بدون د دریم دور د ازمایښت نه دا واکسین کې تطبیق شي ممکن تر اوسه پورې تر دې موثریت نه ده معلوم داسې نشي چې خلک ورسره بې ځایه بازاب شي نو تشویشونه ډیر زیات دي مګر روسیه خوشحاله ده او خپل ځان ته دا یو لوی موفقیت ګڼي او خپله کامیابي نمانځي